بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو خویندو، ډیر مهم ټاپک دی، اهمه مسله ده. هغې باندې زه یو څو خبرې تاسو ته وایم، تاسو د ذهن شکونه به ختموم. هغه دا چې آیا حایزه ښځه، هغه ښځه چې هغې ته بیماري وي، پیریډز وي، نو هغه تلاوت کولی شي که نه شي؟ عربی کې دغې ته حیض وایي دې بیمارۍ ته، او دې ښځې ته حایزه وایي. انګریزان ورته منسټوریشن وایي او دې ښځې ته منسټوریټینګ ومن وایي. آیا دا تلاوت کولی شي که نه شي؟ نو عام دلته مشهوره دا ده چې دا تلاوت بالکل نشي کولی. بس دا به نه قرآن له لاس وروړي، نه به نه تلاوت کوي. که لاس یې وروړم ګناه ګڼلی کېږي. هغه ښځې غریبانان یې ډېر په وسوسو وهمونو کې که چېرته یو ماشوم قرآن راوالي، هم دا به کله لوپټې له لاس وروړي او کله به څه، خو نه شي. دې کې یو مشهور حدیث هغه کوټ کېږي. نو دې کې ډېر قولونه دي. څوک دا وایي چې دا بالکل نشي کولی. یو قول دا دی چې دا مکروه تحریمي دی، مکروه تنزیهي، او ډېر اقوال دي پکې. خو مشهوره خبره هغه دا ده چې دا نشي کولی عام موږ په علاقو کې. هغې کې یو مشهور حدیث دی د امام ترمذي، چې هغه حدیث دا دی چې لا تقرأ الحائض، دا ما دلته ځان ته په پاڼه لیکلی، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن. یعنی حایزه او جنوب سړی قرآن نشي ویلی. دا حدیث را نقل کړی امام ترمذي، د هغه استادان دي علي ابن حجر او حسن ابن عرفه. هغوی دا روایت کړی دی اسماعیل ابن عیاش نه، او اسماعیل ابن عیاش نقل کړی دی د موسی ابن عقبه نه. موسی ابن عقبه تبع تابعي دی، او هغه روایت کوي د نافع نه، تابعي دی، د ابن عمر صاحب شاګرد دی، او هغه روایت کوي د رسول الله نه. بیا دلته امام ترمذي د خپل کتاب کې لیکلي دي چې سمعت محمد ابن اسماعیل، ما د امام بخاري نه واورېدل، د محمد ابن اسماعیل نه. هغه وایي چې کوم اسماعیل ابن عیاش دی، دا اسماعیل ابن عیاش دا چې د حجاز والا او د عراق والا نه کوم احادیث نقل کوي، نو هغه احادیث یروي عن اهل الحجاز و اهل العراق احادیث مناکیره. دا منکر احادیث را نقل کوي. او دلته موسی ابن عقبه چې کوم د استاد دی، دا حجازي دی. دا خبره خو په دې ځای ختمه شوه. دا حدیث د هغې درجې نه دی چې ثابت کړی شي. دغه شان یو بل محدث دی ابن ابي حاتم، هغه وایي ما د خپل پلار نه واورېدل چې دا حدیث نه دی، دا اسماعیل ابن عیاش غلط شوی دی، دا خو د ابن عمر صاحب قول دی او د هغه خبره ده. فتح الباری کې ابن حجر لیکي چې دا حدیث چې کوم دی ضعیف من جمیع طرقه، دا ضعیف حدیث دی د هر طرف نه، او دا په یو طریقې سره هم په دې سره استدلال نشي کېدلی. بهرحال اوس دې کې نور هم څه احادیث خلک را نقل کوي، تفصیلي بحث موږ نه کوو، مختصره ویډیو جوړو. نو هغه دا ده چې بغیر اودس نه تلاوت نشي کولی. موږ دا وایو چې بغیر اودس نه تلاوت کولی شي او قرآن بغیر اودس نه ټچ کولی شي. په قرآن بغیر اودس نه ټچ کولو باندې به موږ بیا چېرته بله ویډیو وکړو. فی الحال د حایضې ښځې خبره کوو چې په مدرسو کې دا د خدای بلا جینکۍ سبق وایي. دا خو د دیو مدرسې دي، زموږ د جینکو مدرسې نشته، نو بیا دیو ته مسله جوړېږي. نو اول خبره خو دا ده، آیا د اسلام د مذهب سره دا سمون لري چې ته د علم نه، قرآن علم دی، د دیو په نظر کې خو صرف دین او قرآن علم دی، نور علمونه خو نشته. حالانکه د اسلام په نظر کې علم دی، پوهه، علم ته پوهه وایي. او د پوهې تقسیم دینی او دنیاوي ته قرآن نه دی کړی، اسلام نه دی کړی. دا خو زمونږ د غلامۍ نه پس، د انګریز د راتګ نه پس علم دوه تقسیمه شو، دینی او دنیاوي. بهرحال قرآن علم دی، نو چې علم دی نو علم اسلام په چا نه بندوي. او دا خو داسې چل دی چې دا بیماري فطري ده، یو فطري څیزي، نو هغه څنګه ته بندولی شي؟ مثلا یو کس دی او هغه فطرتن بیمار دی، هغه قدرتی بیمار دی، هغه داسې بیمار دی چې د هغه ته عذر دی،
عذر هغه ته مثال سلسله البول دی وته میتیازي ته رواني هغه به څه کوي یا به مونځ کوي یا سلسله الریح مسله ده وته د عوام مسله ده نو هم هغه به مونځ کوي او داس به کوي دغه شان دلته هم او داس او د مونځ خبره خو نه ده ځکه چې مونځ ته خدای معاف کړی یا خو صفا شته دی خو تلاوت یا د قرآن علم حاصلول دا چېرته په صحیح روایت کې نشته دی دا کولی شي دویمه خبره دا ده دلته دې حدیث کې اوس ټکی لیکلی شوی دی د جنوب اوس جنوب خو که فرض تلاوت کوي نو نه دی کوي آسان حالې دی غسل دی وکړي بس خبره ختمه اوس که حایزه غسل وکړي هم د هغې حیض خو نه ختمېږي نو هغه څه کوي نو آیا هغه به لس ورځې بالکل د قرآن نه الګ تلګ او سیړ تی که ماشومان راځي هغې ته ټکی نه شي ښودلی د خپلې هم نه شي ویلی نو دا هم ټیک نه ده بیا خاص کر نن سبا دور کې د جنکو مدرسې دي یو ماشومې ته لس ورځې بیماري ده او بیا بل یو استاده ده هغې ته باقي نورې د هغې نه بدل لس ورځې د هغې بیماري راځي مثال د یک نه 10 پورې د یو کس بیماري ده او د 11 نه د 20 پورې د بل بیماري ده نو دا خو شل ورځې چوټي شوله سبق په څه ټیم وای دا دویمه وجه شوله دریم دا مذهب یقیني مذهب او حتمی خبره نه ده دې کې ډېر خلک د دې خلاف دي لکه امام مالک وای چې د استاد او د شاګرد لپاره د اودس هیڅ ضرورت نشته دی د هغې دپاره د پاکۍ هیڅ ضرورت نشته دی علامه کاسانی حنفي عالم دی دغه کتاب دی بدایع او ثنایا هغه لیکي چې نه ضرورت نشته دی بغیر اودس نه قرآن ټچ کولی شي تلاوت یې کولی شي نو چې په ناپاکۍ کې د سړو دپاره اجازت ورکوي دلته د ښځې دپاره هم اجازه شو دا مذهب د امام مالک نه علاوه د امام تبری دی دا ما لیکلی دی امام تبری امام بخاری ابن قیم ابن تیمیه ابن حزم او داسې نور ډېر خلک او په دې کې بعضه تاسو ته اوس وښیم د علامه ابن قیم کتاب دی اعلام الموقعین په دریم جلد کې زما په خیال باندې کې صفحه نمبر 28 ده هغې کې هغه لیکي دا کتاب ما ساخوا کې پروت دی زه تاسو مخې ته راوړم هغه لیکي چې تلاوت کولی شي په یو شکل کې هم دا د تلاوت نه موږ نشو منې کولی هغه خپلې خبرې ختموم د هغه خبرو ته راځم دا کتاب وګورئ دا اعلام دی د اتمې صدۍ سړی دی ابن قیم لوی محقق دی هغه وایي دا وګوره دا عبارت دا دی حکم قراءة الحائز القرآن حكم قراءة الحائز القرآن وإعلال حديث المنع یعنی دا حدیث د حایزې د قرآن حکم او دا حدیث د منع چې کوم کې منع شوی دا موږ چې بره د ترمذي حدیث وي دا معلول دی ګوره دا عبارت موږ وایو ومن هذا دا په دې موبایل کې سم کلیر نه ښکاري نو کېدای شي په عبارت ویلو کې ماته لږه ګرانه شي لږ به زوم کوم ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي خو بل خوا یوړو وهي حائز إذ لا يمكنها التعوذ عنها زمن الطهر غرض دا دی چې قرآن تلاوت دې دپاره جائز دی ځکه چې ممکن نه ده چې د هغې عوض بیا په طهر کې دا برابر کړي طهر خو بیا ورپسې بیماري راځي لس ورځې دلته چوټي یعنې بیا په طهر کې بیا لس ورځې بیا په چوټي نو چې هغه پاکوالي په ورځو کې د هغې عوض نه شي کمپنسیشن یې نه شي کولی لأن الحیض قد یمتد بها غالبه او اکثره ځکه حیض خو د عمر په اکثره حصه کې او غالبه حصه کې راځي فلو منعت من القرآن لفاتت عليها مصلحتها کچرته دا منع کړی شي نو د قرآن چې کوم د علم مصلحت دی هغه به ختم شي دا دې ته موږ علم ورکول غواړو
وربما نسیت ما حفظته زمن طهرها، او چې د پاکۍ په ورځو کې کم زده کړی دی هغه به تیر شي ځکه چوټې نه دي. وهذا مذهب مالک، این دا د مالک مذهب دی. و احدى الروایتین عن احمد، د احمد دوه روایت دي، یو روایت پکې دام دی چې ټیک ده تلاوت به کوي قرآن به وایي. و احد قولی الشافعي، د امام شافعي دوه قول دي، یو قول پکې دا هم دی. او دلته لیکلي دي والنبي صلی الله علیه وسلم لم يمنع الحائزه، او نبی علیہ السلام حائزه نه ده منع کړې من قراءة القرآن، د قرآن د قرات نه. وحديث لا تقرأ الحائز والجنوب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائز والجنوب شيئا من القرآن، دا غي مطلب دا دی لم يصح، دا ټیک نه دی. فإنه حديث معلول باتفاق أهل الحديث، ځکه دا باتفاق اهل العلم والحديث، دا حدیث معلول دی، په دې کې علت دی، دې کې مسله ده. نو کلیر شو. یو بل ډیره مهمه خبره هغه دا ده چې تقطیع به کوي. تقطیع ما ولیکو تقطیع، تقطیع مطلب دی چې کټ کټ به قرآن وایي. لکه مثال طور باندې داسې به وایي ذالکل کتابو لا ر، دا خو قرآن پسې خندا ده. لکه تا ته چې زه خبرې کوم تا ته یم چې ملګري دلته راشم ملګ، خدای به وایي چې دا ته څه وې، یا خو تلاوت کې او یا یې نه کې. که نه کې نو هم زما باغي زما قرآن نه وې، او که کې نو صفا یې وکړه، خبرې وکړه. او که دا فرض که یو ماشوم حفظ کوي یا یو ماشوم حفظ کوي او په تقطیع طریقې سره کوي، داسې کټ کټ کوي، نو دا به درته یاد شي، داسې خبرې یادېږي. نو دا ټول پسې خندنې دی. دې باندې چا سوچ نه دی کړی. دا ډېر مشهور قول دی، ډېر خلک لکه اشرف علي تانوي صاحب هم په خپل کتاب کې بهشتي زیور کې او نورو ځایونو کې تقطیع لیکلې ده. نو تقطیع خو تاسو په خپله سوچ وکړئ، دا کوم عقل مني. بس دا خبرې دي. آینده ټاپک به انشاءالله زما د اودس په اړه کې چې اودس نه بغیر قرآن ته ټچ کولی شي یا نه شي. زمونږ غرض د چا مخالفت نه دی ښه، عالمانو ته سره مخالفت هم غرض نه دی، را بیداری دی. عالمان هم د بیدارۍ غټ ذهن لري. دا ټول قومونه چې را بیدار شوي دا عالمانو را بیدار کړي. اوس عالم چې ودی یوه خبره لاجک ته او ریزن ته نه راوړي، عقل ته نه راوړي، او اسلام د عقل نه ماورا یو مذهب جوړول غواړي، خود به خلک د دینه متنفره او د دینه به لرې ګرځي. اوس مدرسې د دیو دي د جنکو حل خو دیو نه دی رایستلی، که دیو په خپل مذهب باندې دغه شان زاړه رواني پکاره دا ټولې مدرسې بندې کړي. نه تقطیع ټیک ده او نه به قرآن له لاس وراوړل ټیک دي او نه تلاوت کول ټیک دي. نو اخو بیماری تشي بیماری او تشي مسلې، استاد بیمار شاګرد بیمار. نو دیو جنا زما غرض د چا زړه بداوی نه دی، نه د چا زړه ته درد رسول دي. خبره لګ د بیدارۍ په فام کې کول دي او خلک پویول دي، نو خلک ایجوکیټ کول دي. او دې کې موږ ټول شریک یو، دا زموږ شریک کار دی او شریک خلک یو. نو دې کې دا نشته کوي چې ته په چا پابندۍ نه لګي. او زه به په دې باندې هم یو کلیپ جوړوم چې آیا هغه اقوال چې د زړو ائمو دي او هغه بالکل الګ تلګ دي بدل دي، نو به هم زه راجمع کوم او تاسو ته هم چې دې سره به څه کوئ. وبالله عز وجل.